السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمن مونږ منن تاسو ته د ګردې د درد باره کې چې چا په ګرده باندې درد راځي، هغې کې کاڼي وي یا شګه وي، د هغې دپاره یو مجرب دم ذکر کوو. که چېرته لږ درد وي نو د هغې دپاره د وظیفې تعداد کم دی، او که چېرته د هغې نه زیات وي نو بیا د وظیفې تعداد زیات دی. او که چېرته خبره دې حد ته رسېدلې وي چې ډاکټر ورته وایي اپریشن به کې د اپریشن نه بغیر کار نه کېږي، نو د هغې دپاره بیا تعداد هم د هغې نه زیات دی. د قرآن کریم دا یو آیات دی، په لومبۍ سپاره کې دی: وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. که چېرته درد لږ وي نو دا به 313 مرتبه ووایې، او په دې باندې به ځان لا دومره اوبه دم کې چې هغه ستا د 24 ګنټو دپاره کافي کېږي. دا عمل به یو هفته وکړي. او که چېرته درد د دې نه زیات وي نو بیا به دا آیات مبارک 555 مرتبه ووایې، او ځان له به پرې اوبه دم کې د 24 ګنټو دپاره. بیا به یو هفته دا عمل وکړي، بیا به دا آیات مبارک 1111 مرتبه ووایې، او ځان له به پرې اوبه دم کې د 24 ګنټو دپاره. یو هفته بعد دا عمل وکړي، انشاءالله د دې آیات مبارک په برکت سره به الله جل شانه د ګردو نه کاڼي، شګه، زخم وغیره ختم کړي.